الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول ناول د علاقه بیرکوټ چې کوم قابل قدر مشران راغلي او د دې سره سره چې د لرې لرې نه زمونږ کوم مشران دوستان د محفل ته راغلي ټولو ته هر کلی په خیر علی وایم او خپل ګران ورور سهیل باچا ته دا یو شعر ډالۍ کوم چې په زړه چې مې لاس کېښودو سترګې چې مې پټې کړې یو ورک د یار تصویره را پیدا مې کړی که نه او زمونږ د ورورولۍ نه اوس څه نه څه خبر شوي د زړه کور له چې رالې نو باچا مې کړی که نه. سهیل صاحب چې کله هم مسافرۍ ته راغلی نو زمونږ سره خو یو مختصر یو څو ورځې تېرې کړې هلته خو په هغه ځای کې بیا هم کوشش به یې دا و چې دلته را خلک بېروزګاره دی، دلته را خلکو کارونه نشته، د ټولو خلکو هغه ځکه چې د میډیا کار دی چې ښه پوینټونه راچوتول هغه مخ په وړاندې وړل د کمپنیانو سره میټینګونه چې په هغې کې زمونږ د سلیم صاحب چې کوم د مین پاور کوم کار کوي د هغوی سره د ډېرو ملګرو سره ملاقاتونه وکړو. چیرمین صاحب باچا روان صاحب به زموږ سره و. زه د سعودي عرب ټولو مسافرو ته ووایم خو د هغې سره سره په پاکستان کې چې زما د اواز څوک عمر څوک دا شوق کوي چې زه مسافرۍ ته لاړم نو یوازې مسافرۍ ته راتګ نه دی، د مسافرۍ سره سره دلته کې هنر د ځان سره راوړئ چې کله تاسو سره هنري نو هلته به تاسو ته خلک منت کوي چې راشه زما سره په ښه نوکرۍ شه په ښه کار شه. زه اکثر ګورم دلته تعلیم یې ډېر زیات کړی، 14 هم پاس کړی چې عجز راشي هلته بېروزګار یې ولې دیاړی څوک به ونه شي هنر ورسره نه وي او د تعلیم په حوالې سره خو تاسو ته پته ده په مسافرۍ کې زمونږ او د هغوی په تعلیمونو کې د ځمکې اسمان فرق وي نو هغه په قسمت باندې خلکو ته میلاویږي. نو زه خپل ټولو هغه ملګرو ته یم چې کوم د مسافرۍ شوق کوي او مسافرۍ ته تلل غواړي نو دلته راسره ټیم شته، میاشت 2-3 میاشتې په مختلف سکیل کې خرابې کوي بلکې خرابوي یې مو هغې له ټیم ورکوي که هغه د سیفټي په حوالې سره وي که هغه د ټریول په حوالې سره وي که هغه هر قسم داسې د کمپیوټر یا د اپریټر یا نن سبا زیات د ایکسل شیټ جوړول چې کوم دي دا هلته ډېر زیاته دی دغه دی. نو که زه هغه ملګرو ته یم او د دوی والدین ته ووایم چې خپل بچي لېږئ نو کم از کم په دغې باندې لږ کار وکړئ او بیا چې کله تاسو راشئ نو اپنې مدد آپ چې کوم زمونږ تنظیمونه دي نه د پاکستان د ګورنمنټ نه د سعودي عرب د ګورنمنټ نه دا چې زمونږ دغسې مشران چې د نن نه 30-40 کاله مخکې 25 کاله مخکې راټول شوي دي هغوی اپنې مدد آپ کوم تنظیمونه جوړ کړي. زه به د خپل تنظیم په حوالې سره خبرې وکړم. زما روبه چروان صاحب ناست دی چې هغه د هغې چرمین دی، زه به خپله د هغې صدر یم. زمونږ چې کوم هلته کې څوک مړ شي او د هغوی بچو له دلته کې 1.5 لاک ریال چې کوم دي نو هغوی بچو له مونږ له دلته ورکوو. د دې نه زمونږ سره یې د سیلما 2 کیسونه په دې څو ورځو کې شوي دي چې ابراهیم صاحب زمونږ ډایرکټر صاحب زمونږ سره تللی چې یو د ډډاره کیس و یو د دیر کیس و. د دیر کیس چې کوم نو زمونږ خواله چې کله راغی زمونږ تنظیم ته نو زمونږ سره ټوټل په تنظیم کې 12 ورځې شوي او په 14مه ورځ باندې هغه مړ شو. خو زمونږ د تنظیم پالیسي دا ده چې نن څوک هم راله 24 غنټې هم پس شوي نو تا ته به هغه پیسې میلاویږي د هغه بچو ته میلاویږي. هغه داسې یو کس و چې د هغوی کور نه و، د هغوی پټی نه و، د هغوی سوم نه و، د هغوی هغه پرورش د هغوی ماماګانو کو چې کله مونږ هغه ځای ته لاړو نو هغه دومره زیات خوشحاله شو هغوی مونږ له هم پیسې مه راکوي خو مونږ به ځای وګورو او هغوی له به پیسې ځمکه والی هغوی له به کور جوړ کړي. نو که داسې یو کس چې هغه په 15 یا 3 کاله کې ځان له بچو له کور نه جوړ کړی او په دغه تنظیمونو کې ځان داخل کړي او بیا په هغې کې هغوی ته کور میلاو شي زمونږ تنظیم ملګري هغوی له کور والي نو دا زمونږ د ټول دپاره خیرات تحسین خبره ده. محفل کې زمونږ سره هلال صاحب محمد هلال صاحب ناست دی، دوی ته خیرات تحسین پیش کوم. ډایرکټر صاحب را سره خواته ناست دی، په یو ګروپ کې یو تصویر شیر شو چې یو لاوارثه لاش پروت دی د سیند په غاړه باندې او څوک یې پېژني که نو زمونږ دپاره ډېر یو قیامت ځګه و چې هغه زمونږ یو داسې ورور و ډاکټر فضلربي صاحب الله دې د خاورو سره وبخي چې هغه کله د سوات سیند نه وړو او بیا دوی په هزاره کې ونیو نو ما په هغه ګروپ کې میسیج وکړو چې دا لاوارثه نه دی دا چې کوم دی نو دا زمونږ یو ډاکټر و. بیا دغسې شال دا ناست دی ډېر قابل مشران ناست دي ستاسو ترونه ستاسو رشته دار ټولو ته زه دا وایم چې سهیل صاحب چې کوم یو میشن دی انشاءالله موږ به بھرپور کوشش د هغوی سره کوو مخ په وړاندې به کوو. دوی یوازې نه دي که بیا زه خپل مسافر هغه یاد نه کړم چې کوم چې سلیم صاحب دی کوم چې زموږ ډاکټر نجیب صاحب دی یا سید رحمت علي خان دی یا زموږ نور داسې ډېر ملګري دي چې هغه زموږ د دې ټیم حصه ده. انشاءالله موږ به ستاسو سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو. موږ به خپل کوشش کوو چې په هره طریقه باندې ستاسو سپورټ وکړو د خپل پاکستان سپورټ وکړو او د پاکستان چې څومره میډیا دي هغوی ته هم یو وایم یوه خبره چې کله په مسافرۍ 1 ریال دلته د 75 روپۍ پاکستانۍ جوړېږي دغسې چې تاسو زموږ سره یو غم شیر کوئ نو د هغې نه موږ ته هلته کې په زرونو باندې خفخان نانسي چې کله تاسو ته د یو کور نه د هغوی وارثانو نه ویلي چې دا د مړي تصویر شیر کوي دا د اکسیډنټ تصویر شیر کوي نو دومره ناکام کوئ چې کم از کم یو مسافر بچی په مسافرۍ کې په کار کې یا فیسبوک راوړی یا ورته څوک ټلیفون کوي چې هلکه ستا رور مړ دی مور مړه ده یا داسې حادثه شوي ده نو کم از کم چې هغه مسافر بچی کله کور ته راشي نو تاسو په دې نیوز شیر کولو کې تعدیمه کوئ دا به ستاسو زموږ سره یو مینه به ومي او زموږ باندې به ستاسو یو لیاز ومي. الله دې وکړي
چې زموږ څومره مسافر دي الله د ټول اتفاق او اتحاد نصیب کړي. نننی یو ښکلی محفل جوړ کړلی. زه ډېره مننه تاسو د خپل طرف نه د خپل سادات قبیلې طرف نه تاسو ته تحسین پیش کوم او ستاسو ډېره زیاته شکریه. په دې یو شعر د نجات علم چې دردونه ځان له ځان لدي درمان خو مو شریک دی که ځمکه مو ایشلي نو اسمان خو مو شریک دی راځئ پاکستانو چې نن د یو بل سترګې ښکل کړو او که هر څه موجوده دي پاکستان خو مو شریک دی